الله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکړي چې کله بنده الله له قرض ورکړي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دوچن ورکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي یو صحابي دی ابو الدحداح نومې دی، ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای الله زمونږ نه قرض غواړي، الله زمونږ نه قرض غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی الله ته د قرض حاجت نشته دی، الله خو بے پروا ذات دی، الله ته د قرض حاجت نشته دی، خو الله وی چې دی زما په نوم ورکړي نو زه به ورله په بدله کې جنت ورکړم. دا الله مونږ دپاره وی چې دی زما په نوم ورکړي نو زه به ورته جنت ورکړم. ویخه الله دی سوای وی او وی دا الله حبیب تا ته علم دی چې زه د دوو باغونو مالک یم، زما په ملکیت کې دوه باغونه دي. دا الله حبیب ما دواړه د الله په لار کې خرچ کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه داسې به نه کوي، دا یو باغ به د الله په لار کې خرچ کړي او دا یو به د خپلو بچو د نفقې دپاره باقي پرېږدي، دا به په خپل اهل و عیال خرچ کوي او دا یو به صدقه کړي. هغه وی ټیک ده د الله حبیبه وی کم باغ چې مشتمل دی په 600 کجورو باندې، 600 ډکي پکې ولاړو د کجورو، د الله حبیبه هغه 600 ډکو والا باغ چې 600 کجوري پکې ولاړې دی هغه مې ورکړو. چې کور ته راغی نو خپلې بیبي ته وایي وی ما هغه باغ ورکو چې کم کې 600 کجوري ولاړې وي. بیبي ورته وایي مبارک شه، ډېره ښکلې سودا دې وکړه، ډېره ښکلې سودا ده، دا خو زمونږ د آخرت سودا ده. کوئی صحابی چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ رب العالمین په جنت کې ډېرې میوهدارې ونې ورکړلې او ډېر پاخه پاخه محلونه ورله الله ورکړل، ډېرې میوهدارې ونې الله ورکړلې او پاخه پاخه محلونه ورله الله ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ په جنت کې ورکړل. د دنیا کې ورکړل، الله تبارک وتعالی بدله په جنت کې ورکړل. ته د دنیا باغ ورکوي نو الله به تعالی په جنت کې باغ ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داو مرضاکم بالصدقه، د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقې سره، د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقې سره. علاج سنت دی، دا سنت طریقه د مریض له به علاج کوي، ډاکټري دوایي به کوي، حکیمي دوایي به کوي، خو د دې سره صدقه ورکوه اکثر مریض د صدقې په وجه کېږي. نبی علیہ السلام فرمائی داو مرضاکم بالصدقه، د خپلو مریضانو علاج کوي په صدقې سره. امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی وی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه له یو کس راغی ورته وی چې حضرت د 9 کالو نه مې په دې زنګون کې زخم دی، 9 کاله وشول او هغه زخم نه وینه ځي او هغه زخم نه ښه کېږي، 9 کاله مې وشول. وی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زما رای دا ده چې ته یو کوی وباسه د اوبو، نو چې د هغې کویي نه اوبه شروع شي که نه نو الله به ستا د زنګون نه وینه ودرئ. چې د هغې زنګون نه د هغه چې ته کویې وباسې او د هغې نه اوبه چالو شي او خلقو ته نپه شروع شي نو الله به ستا د زنګون نه دا وینه ودرئ. او دقه شانتې وشول چې هغه کویې وکنستو او د هغې نه اوبه جاري شوې نو دلته د ده د زنګون نه وینه ودرېدله. داو مرضاکم بالصدقه، د خپلو مرضیانو علاج کوي په صدقې سره، د خپلو مرضیانو علاج کوي په صدقې سره. معمولی صدقه ورکوي، لږه صدقه ورکوي، خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه رانازي. حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو 2 فرشتي اواز کوي، یوه وی اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرچ کوي خلفا الله ته وله غوره بدله ورکړي. دا اعلان هره ورځ فرشته کوي، څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفا اعط منفقا خلفا، الله دې خرچ کوونکي له غوره بدله ورکړي. فرشته دعا کوي، فرشته اعلان کوي وی اللهم اعط ممسکا تلفا، یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي داغه مال هلاک، داغه مال هلاک کی فرشته وایي. یا الله چې څوک خرچه کوي یوه فرشته وایي یا الله غوره بدله وله ورکړي، بله وایي یا الله چې څوک مال نه خرچ کوي الله دا مال وله هلاک، اعمال ورله هلاک. نو داغه فرشته اواز کوي، تاسو بلی دي اکثر به ناڅاپه حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي، په یو ځای به جمع کړی په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي. دا دې صدقه نه ورکوي،
دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وي الله هلاکه کوي د دې مال نه څه فائدہ چې هغې نه مخلوق ته پیدا نه د هغې نه مخلوق ته پیدا نه. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سورې وي سورې. قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت وي، هر سړی به خولو کې، هر سړی یومئذ شأن یغنی، د هر سړي به یو شان چې د بل نه به بې پروا کړي، د بل څه فکر به یې نه، د بچي فکر به نه، د ملګري به نه، د بیبي به نه. شأن یغنی په دغه ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سوري، دا به د بنده سوري. مونږ د خیال لرې کړی مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړي ته ګورو، ته وګوره یاره دی د صدقې قابل دی ورکم که ور نه کم، یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښه که ښه به نه وي، په دې کې به ښه که به ښه نه وي، مونږ سړي ته ګورو. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله بنده صدقه ورکي، که دی چاله ورکي او که دی په مدرسه کې ورکي او که دی په جومات کې ورکي او که دی بل چاله ورکي، چې صدقه ورکي نو دا صدقه د الله تبارک وتعالی ښي لاس ته لاړه شي. دا الله له ورکول دي، سړي ته مه ګوره، مدرسې ته او جومات ته مه ګوره، دا اول د الله په نوم ځي نو دا صدقه چې دا د الله ښي لاس ته ورشي. من صدقه بعدل تمر، څوک چې صدقه وکړي د کجوري مره، د کجوري مره د یوې کجوري په برابرۍ صدقه وکړي، د یوې کجوري په برابرۍ. یوه کجوره څومره کم قیمت لري، کیلو په 300-400 روپۍ ده، نو یوه کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ راغلي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکړي په اندازه د کجوري، لکه د کجوري مره یوې کجوري مره قیمت ورکړي، نو دا د الله ښي لاس ته لاړه شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي، پالنه یې کوي، پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچې پالو چې دا غټ شي که نه، نو وایي دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر به راشي، دا هغه صدقه د غر ته به رسېدلي، د کجوري مره به یې ورکړي او د هغې نه به یو غر جوړ شوی. دی به وایي یا الله ما خپله عملنامه ولیدله، په هغې کې خو ما دا عمل نه ولیدلی، دا غر چې راغلی دومره غټ عمل خو ما نه ولیدلی. ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی، وایي به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به یې ورله کېږي، دا چې د یوې کجوري مره صدقه یې کړي. موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم، ټیک ته په ځان یې خوروه، په بچو یې خوروه، په هر چا خوروه، صدقه کوه دا جمع کېږي. حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب، دا د رب غصه سړی او دا بد مرګ د بنده نه لرې کوي، بد مرګ لرې کوي، د الله غصه سړی صدقه د بنده نه بد مرګ لرې کوي. صدقه د بنده چې دا هغه غصه سړی چې کله بنده صدقه کوي، چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غصه مړه کېږي، په دې سره د الله رضا حاصلېږي. نو دا ډېر ښه صفت دی، دا د الله سره جمع کول، دا نور موږ په ځان لګو، او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول، دا د الله سره جمع کېږي.